أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمدللہ زمونږ په دې جمعات کې چې کومه د دین مدرسه ده د قرآن شریف، نن د هغې مدرسې نه تقریبا 18 ماشومان 19 ماشومان د قرآن شریف نه فارغېږي. الحمدلله دا د خدای پاک لوی فضل دی چې 19 ماشومان دا بنن د دې مدرسې نه چې دا کم کې موږ د جمعې مونځ کوو او خوا کې چې کم ځای دی چې موږ هغه الحمدلله آباد که هغې کې د قرآن شریف درسونه شروع دي، د حفظ درسونه شروع دي، نو نن د هغې نه 19 ماشومان فارغېږي. الحمدلله دا د خدای پاک غټ احسان دی او د الله پاک کرم دی. رونو دې له مونږ چندې د خلکو نه نه غواړو او نه رسید بک شته چې د خلکو نه پیسې راغونډو. دا هم دا تاسو چې د جمعې په ورځ کم څادر ګرځي او په دې کې څوک 10 روپۍ 20 روپۍ هر څه چې کوي، نو زمونږ د دې ټول جومات بندوبست په دقې روان دی. د بجلی بل شو، د ګیس بل شو، د حافظ صاحب قاری صاحب تنخواه وغیره چې سي هغه د هغې نه روانې دي او پوره کېږي. گویا که دا نن ستاسو د جمعې د مقتدیانو د دې جومات ته د مقتدیانو په مینه او په محبت او ستاسو په امداد باندې د 19 ماشومان د قرآن شریف نه فارغ شو. د ټولو پکې ستاسو حصه شته او د ټولو پکې ستاسو ثواب دی انشاءالله العظیم. رونو قرآن شریف د الله کتاب دی او د الله پاک خبرې دی، او چې څومره چا د قرآن شریف سره خپل تعلق جوړ کو او خپل محبت قائم کو، قسم دی دنیا کې به الله خساته او په آخرت کې. قرآن شریف څه شی دی؟ دا د خدای پاک خبرې دی، دا الله کلام دی، د خدای خبرې. څنګه چې مونږ خبرې کوو الله هم خبرې کوي، خو مونږ په خپلو خبرو کې ژبې ته او شونډو ته او تالو ته او مرۍ ته محتاج یو، او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته او تالو ته او مرۍ ته محتاج نه دی. نو قرآن د الله خبرې دی او زمونږ د حضور پاک عظیمه معجزه ده او نازل د الله د طرف نه دی زمونږ ښکلي مبارک پیغمبر ته، او قسم دی د برکتونو نه ډک دی. الله خپل قرآن شریف کې فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک، د برکت نه ډک کتاب دی. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه کم چې زمونږ د بر صغیر پاک و هند یو عظیمه هستی تیره شوې ده او لوی عالم تیر شوی دی، صاحب ډېر لوی عالم، او دا د دارالعلوم دیوبند لومبی شاګرد. دارالعلوم دیوبند چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کله د درس بنیاد ښوده، هلته دغې وخت لا دارالعلوم نو لومبی شاګرد دا محمود حسنو، دا راکوټې ماشوم او یو ملا او د هغه نوم ملا محمودو، دا دواړه د انار د یو بوټي لاندې کېنول او دې ماشوم ته سبق شروع که. دغه محمود حسن د هغه نه خدای شیخ الهند جوړ که، لوی شخصیت ته خدای جوړ که. هغه شخصیت ته خدای جوړ که چې د هغه نه الله کم کار غشتی دی او د هغه د شاګردانو نه، نو داسې به کم خلک تیر شوي. لکه زه به یو مثال درکم، د هغه په شاګردانو کې یو شاګرد مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تیر شوی. دا سو ګوره چې د هغه نه خدای څونه د دین کار اخیستی دی. د دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم پاتې شوی دی او هغه نه چې الله د دین کم کار اخیستی دی او کم خیر ته الله اخیستی دی، دومره کتابونه دومره پاڼې لیکلي دي چې د هغه د جون پر ورځ تقسیم کې نو د جون ورځې پې کمې دي. او د تصوف لوی امامو بلا مریدانی دي
او د ډېرو لویو تصانیفو خاوندو بلا کتابونه لیکلي دي او ډېر لوی عالم و د خپل دور د خپل زمانې لوی مفتی مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه. ما خپل ځاني د رضاړو زمونږ دا سابق صاحب صبیح الدین سابق صاحب دا چې وفات شوی دی په سابق صاحب مشهور و د دې رجوع د اخترونو فیصلې مې دا د هغه نه یو ځل نه څو ځله مې اورېدلې ده. وی زه په دارالعلوم دیوبند کې او یو را سره مولانا عبدالباری جان صاحب او صاحبزاده زمونږ د عمرزو د صاحبزادګانو ډېر ښکلي او لوی عالم او ډېر متقي انسان. نو یو را سره صاحبزاده مولانا عبدالباری جان صاحب په دیوبند کې هم سبق وی. دریم هغه یو کس یاد که بل چې د هغه نوم زه ستاسو مخکې نالم. وی مونږ درې واړه په دیوبند کې ملګري وی مونږ دا فیصله وکړه چې ځو تانبون د دیوبند نه لرې دی او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوم. نو وی دا دریم ملګری چې و نو ده وی چې نه ځو. ما او مولانا عبدالباری جان صاحبزاده صاحب یې ځو او هغه دریم ملګري وی نه ځو. مونږ ورته یې لکه سبا به پړار ماني چې په هندوستان کې هم دیوبند کې دونه وخت تیر کو او مونږ د مولانا اشرف علي صاحب ملاقات ونه کړو خامخا غلط تلل پکار دی. وی هغه غیبت شروع کړه چې د اشرف علي داسې دی او داسې دی او دا کوي او دا کوي. دې پیرانو صاحبانو پسې چې خلک خبرې ډېرې کوي. وی مونږ ته ظالمه لوی عالم دی د دې دارالعلوم مفتی پاتې شوی دی او ډېر لوی مریدان دي ګډې وډې مو وایه خوار چې خوله به دې کږه شي. وی خیر مونږ ورته وی راځه مړه مونږ خو د هغه ملاقات لځو او که ته را سره اسې دی نو سیل له را سره لاړ شي چکر به ولګې. وی ځان سره هم دی روان کړ خو یې په هغه تلو یا بیا ستومان و ځکه په لاره یې د مولانا اشرف علي صاحب ډېرې بدې ردې وې. مونږ ورته وی د خدای خاطر وکړه یا ظالمه دا ته څه کې خو یې خیر د په لاره هم بد رد وې. وی لاړو تانبون ته. وی چې لاړو هلته کې د خانقاه چې کوم مشر و د حضرت صاحب خلیفه هغه سره ملاقات وشو. وی هغه راته وی چې حضرت صاحب بیمار دی او کمزور دی نو درې خبرې تپوس به نه کوي خو ګورې تاسو به ورته یوه وایه. دا تپوس به نه کوي چې څوک یې نو جواب ته ځان تیار وساتئ. دویم به نه دا تپوس کوي د کم ځای نه راغلی یې نو چې تاسو ورته زر ووایئ چې د پلانکي ځای نه. دریم به درته دا وایي چې څه له راغلی یې نو که دعا له راغلی یې نو وی دعا له راغلی که بیعت له راغلی یې نو وی بیعت له راغلی. که وی چې د مسلې تپوس کوو نو وی مسلې تپوس کوو خو دې دریو کې به یو تب خبره کوې رشتې خلک ډېر راځي او هغه بیمار دی. وی خیر مونږ ورننوتو. چې ورننوتو نو مولانا اشرف علي صاحب ډډه والې وه تکیې والې. نو یې زرې تپوس وکړو آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں تاسو څوک یې د کم ځای نه راغلي او څه له راغلي یې. مونږ ورته وی هم طالب العلم ہے مونږ طالبان یو د دې دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں د دارالعلوم دیوبند نه راغلي بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا له راغلي. وی ما ته وکتل سابق صاحب وی ما ته مو کتل او صاحبزاده عبدالباری جان صاحب ته وی تشریف راکې او چې هغه دریم ته وکتل که نه اکې ناستېده نو هغه ته وی اٹھو خبیث بس خبیثه اٹھو خبیث اٹھاؤ تمہیں نکل جاؤ خبیث. بس وی مونږ نه خولې وبهېدې چې خدای پاکه دې ته کشف وی ده ته څه پته ولګېده. ده خو په دیوبند کې د مولانا اشرف علي صاحب بد وی او په لارې پریل کې بد وی دلته خو یې د متعلق څه خبره نه ده کړې چې چا ورته ووي دې څه خبر شو. وی فوراً هغه ته وی نکل جاؤ اٹھو خبیث باہر جاؤ. وی چورلټ یې بار وویست. مونږ نه خولې وبهېد. مونږ ته وی چې آپ ناراض نہ ہوں آپ تشریف رکھیں تاسو کہنے تاسو خپا کے گئے ما وہ یہ خبیث ہے اس کا باطن ٹک نہیں ہے دا خبیث تیرا دا باطن خراب دے دیتا کشف ہوئی رہا اگا سیس چی پا دے سترگو تا تا پا نظر نہ رازی او اللہ دا انسان ظلطا وروا چاہی اگی تا کشف ہوئی دا نکانو خلقو تکیگی وی بس مونگ تا خوی دعا موکل لوڑی عزت موکو چی بار تا رہو تو وی اگا تمیو دلی دل
تاوی دا اشرف علی دا سے دے و دا سے دے و دا سے دے دیتا کشف ہوئی منگے سون عزتو کو سپیرا تے التم غیبت کو فلار دے مور پس بد ہوئی سنگے در او پی جان دے جدا خبیص تے و باطنے دا گن ڈک تے بارے روستے. نو دا مولانا اشرف علی دا شیخ الہند شاگرد مفتی کفایت اللہ شاگرد دے جدا افتاء پا باب کی و دا فتوہ دا فقہ پا باب کی و نمایاں او چت شخصیت دے. مولانا انور شاہ کشمیری یہ شاگرد دے او مولانا شبیر احمد عثمانی غندے دا احادیث و غرون شاگردان دے. مولانا حسین احمد مدنی یہ شاگرد دے کہ دا قد یو علمی میدان کے او دا حدیث و میدان کے او پا تحریک ازادے کے دے انگریز خلاف او پا سیاست اسلامی کی او لول مقام دے. او بلے سوک شاگرد پتہ رہے دشتا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کم چی دا تبلیغ مشرو او تبلیغ بانی مبانیو چی دا آغا دا برکت ننن سمر خلق و بستری پا اوگا کردی دی او پا کسو کسو کی گردی او خلق دا اللہ لاری تنابلی او سمر خلق و گیر پری خو دی او سمر خلق نیکان شو سمر خلق و منزون از دکلن او پا بار دنیا کے سمر کافران خود مسلمانان کل. دا قسم استے شاگردانے شیخ الہند عمر الویس سڑے او دا انگریز خلاف چی اگر کم کوشش کرے دے او کم محنت کرے دے کزا دا تویم چی دا انگریز اللہ استے دے ارچا پا اخپل کردار شتا دا پختنوم دے دا بلوچانوم دے دا سندیانوم دے دا پنجابیانوم دے دا اندوانوم دے دا سکانو دے ٹولو پا شریک تحریک او چلے او چی انگریز دا دے وطن نو باسو. لیکن دا ٹولو سرخیل شیخ الہند مولانا محمود حسنو دا خلقو پزلونو کی دا انگریز نفرت پیدا کول او دا انگریز سر دا خلقو اگا دشمنی کی دا انگریز گوری دا مونگ اصل دشمن دی دا قرآن او دا پیغمبر نو پا خلقو کی جذبان آلا او دا مالٹے پا جیل کی چی غریب کم وقت تیر کرے دے دا انگریزانو دا لاسا او کم تکلیفون دا بجلے شاٹونا بے والا ورکول شاٹونا نو چی کل وفات کیدے نو شاگردان تے گیر چا پیرتاو دا خبر رونو سورے نو شاگردانو تاوی حضرت تا خو بلا جہادونا کردی حضرت تا خو دیر زبردست دا دین خدمت کردی او دیر شاگردان دی پریخی دی حضرت تا خو دیر لول شاگردان دی او دا احادیث او دا فقہ درسونا کئی حضرت تا خو دا انگریز خلاف زبردست جد و جہد کرے دے حضرت تا خو جیل ام تیر کرے دے تالا خو انگریز شیاٹون ام در کرے دی پا جیل کے دننا او وحل تکول ام در کرے دی حضرت دا سے سا عمل تا کرے چی تپاغی عمل مطمئنے چی ما با پی اللہ بخیو مالو پی لول مقام را کئی اراتا ہوا ہے دا درس نا مطمئنے درسونا دی کرے دی او کدا دی جہاد نا مطمئنے دا انگریز خلاف او کدا سمرا تقریرون دی کردی دی او جیلون تیر کردی دی او سخت تیر کردی دی مونگتا اغا عمل اوائے چی پا کم عمل تا مطمئنے چی تالا پی خدای لول مقام در گئی. پی شیخ الہند سے بھی چی زمان خدا سے خاص عمل نشتا دا خویو کمزور سڑے مونگوی نا دا مونگ مقصد داری چی تا کم عمل نا مطمئنے چی اغا عمل تو خینو مونگ با اغا عملو کو مونگا زان دا پارا دا تپوس کهو ستا دا پارا نو آئیو چی ستا یولوی عمل دا اگه مطلب دو چی زما دی ولی یو عمل فاشی زما دی ریا کرا نشم مونگوی سیب دا دا دی دا پارا تپوس کهو چی دا عمل مونگ خپل کو مونگا آگه سی عملو کو دا وفات روزی دی شیخ الہند سیب وی شیخ الہند سیب چی خواہ زپا یو عمل مطمئنے ما او پاگا عمل میں دا زل اطمینان دے او دا زل سوچ میں دے چی انشاءاللہ پا دے عمل با میں خدای بخی او انشاءاللہ چی مالا پا دے عمل دا رسول اللہ مبارک خواہ کی خدای او زیر راکی او مالا پا خدای جنت راکی مونگی حضرت اگا سا عمل دے ویشا عبدالقادر رحمت اللہ علیہ دا قرآن شریف تفسیر لنبی پردو کے غلی گلے دے لنبی دا قرآن شریف ترجمہ با ہوئے پا اردو جبا کے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ لکلے دے نو سخت وا پاغی اردو خلق نہ پویدل سخت جبا کے او لغوی ترجمہ وا خلق تاغینا اخذ او داغینا خپل معنی غشتل گرانو نو ما دا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ دا قرآن شریف پاغا ترجمہ آسان اکڑا او با محاورہ میں اکڑا اسم دا شیخ الہند
دا ترجمه په بعضې تفسیرونو کې شته، بیان القرآن کې هم شته، د شیخ الهند تفسیر عثماني کې هم شته. تفسیر عثماني کې مزیداره ده. ما د عبدالقادر شاه عبدالقادر رحمت الله علیه هغه سخته ترجمه آسانه کړه او با محاوره مې کړه د قرآن شریف په دقه پوټینی خدمت زه مطمئن یم ممکن ده چې الله مې د دې خدمت د وجې نه معاف کړي او خدای راله څه مرتبه او جنت راکړي. ماشاءالله نن د هغې تفسیر د هغې ترجمې په پښتو کې او په فارسی کې هم د هغې ترجمې شوي دي. ګوره څومره د حدیثو درسونه، اوهو لوی شیخ و صاحب، څومره د قرآن درسونه او څومره، لیکن اوی که زه مطمئن یم په دقه څیز مطمئن یم. او مخکې لاړ شه لږ شاه عبدالقادر رحمت الله علیه چې کله وفات شو لومبې د قرآن شریف ترجمه شاه عبدالقادر کړې ده رحمت الله علیه. نو په دغه زمانه کې یو ډېر لوی عالم و مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه، د کشف خاوندو صاحب، ټول انډیا او ټول علما دا مني چې خواجه فضل الرحمن څوک ورته شاه فضل الرحمن وی گنج مراد آبادی دا د کشف خاوند. ما راته اوس وایي چې کشف څه ته وایي چې په دې سترګو څه نه ښکاري پړه ښکاري، او بعد انسان ته کشف القبور هم کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تم کشف القبور کېده، په لاره تېرېده او دې دوو کسانو ته په دې قبر کې عذاب میلاویږي. لیکن د پیغمبر کشف القبور جدا دی او زمونږ جدا دی. د حضور پاک هغه خو یقیني شی دی، هغه معجزه ده. او د نیکانو خلقو ته چې دا کم کشف القبور کېږي نو دا د هغوی کرامت خدای پاک یو عزت ورکوي. نو خواجه فضل الرحمن گنج مراد آبادی دا د کشف خاوندو. نو چې شاه عبدالقادر چې د قرآن شریف لومبۍ ترجمه په اردو کې کړې د وفات شو، نو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی وی ما ته په کشف سره معلومه شوه چې کوم ځای کې شاه عبدالقادر دفن شو د قرآن د دې خدمت د وجې نه د هغې نه ګیر چاپېره 14 میله کې خدای د دغه علاقې نه عذاب پورته کړ. 14 میل کې دا د برکت، دا د قرآن ته ترجمه برکت. زمارونو قرآن شریف هغه کتاب دی، هغه کتاب چې د خدای خبرې ده. نو چې د خدای په کتاب کې او د خدای په خبرو کې برکت نی نو په څه کې به برکت دی؟ هغه کتاب ده چې الله را لېږلی دی دپاره دی چې رسول الله مبارک امت ته ورسوي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کم قرآن چې تا ته نازل شو هغه خلکو ته ورسوه. او د پیغمبر علیه السلام دومره د قرآن شریف یادولو کې حرص و چې څنګه به جبریل ورسره لګیا تلاوت به کو، دقسې به حضور پاک مبارک شونډې راقولې یرمې نه شي. نو الله څه وایي؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. دا جبریل چې درته قرآن لولي ته هغه سره یو ځای زر در شونډې مبارکې مه لقوه، تلوار مه کوه. ان علینا جمعه وقرآنه، ستا په سینه کې دا قرآن جمع کول او یادول دا زما ذمه داري ده. الله وایي زه به درته یادوم، زما کلام دی، ته مې دې لپاره منتخب کړي. و بیانا تبینه للناس، دا مې لازمه کړه چې ستا په ژبه به په دې قرآن باندې زه خلک پویوم، ته به وضاحت کې. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. او بیا سوی ثم ان علینا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمع و قرآن، ستا سینه جمع کول او لوستل ستا په ژبه دا زما کار دی. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، بیا به موږ ستا په ژبه خلکو ته رسو چې جبریل درته اولولي هغې نه پس تلاوت کوه. نو خدای پاک څومره لوی د قرآن شریف له عزت ورکړی دی. یو سړی نیک سړی و، یو بادشاه له تللی و. نیک سړی و بادشاه له تللی و او بادشاه ته درخواست وکړه چې ما یو ځای کې ما له څه نوکري راکړه یا څه هر څه چې و. بادشاه ولې یو کاغذ ولیکه دا پلانکي ګورنر له لاړ شه چې تا له نوکري درکړي، یا پلانکي قاضي له لاړ شه. هغه زمانه د غریبانانو زمانه و، علم پکې داسې نو لکه دا اوس چې کم علم دی. دا هغه کاغذ جیب کې واچو په لار را روان دی چې په لاره راته په دې لاره کې یو جنازه پرته او خلک ورسره ډېر زیات ولاړ دی.
دته وایي هغه خلک وي ملګري د وي تپوس وکړو دا سري وي دا جنازه ده دوی ورګه د جنازه کې به شرکت وکړو څوک مسلمان مړ دی د به پکې شرکت وکړم چې جنازې له ورغې خلکو ته میلمه جنازه درځي وی یو مخکې د جنازې مونځ امامتي درځي وی یو وی راشه د امامتي ته وکړه وی ولې وی مونږ کې څوک نشته چې هغه امامتي وکړي او دا ته حقیقت هم وایم که ته وایې دا څنګه وایي په دې سند ته زه تللی وم سراب احمد جي صاحب ته هغه نه تپوس وکړې نو هلته خلکو غریبانان له نه مونځ ورته نه جنازې ورتلې اس پته نه لګېده بلکې جوماتونه به دغسې ور به بند او داسې لیش لیشته او دوه لیشته او سنګلې برابر ګیاګانې به وي پکې او چا راته ووایې چې دلته د چا خر روغ شوی و که اسو هغې ګرځېدل پیدا نه شو بیا ډېره موده پس جومات ته چې ته لاړل کلونه پس نو چې جومات کې وکتل نو د اس ډانچه پکې پرته وه اس دننه ننوتې بیا د راوتو په چل دروازه پسې بنده شوې وه نو اس هغې کې مړ شوی و 100 کاله پس صرف اډوکې پراته هلکه وایي د پلانکي کاکا هغه خدای جومات کې پروت دی داسې خلک دی او هلته ما په خپله تپوس وکړو هلته خلکو راته ووایي دلته خلک د رمضان په روجو په سیزن کې خلک ودونه کوي روجې څوک او داودیان یې صاحب یو ځل خبره کوله هغې به هلته وایي زه راتلم وایي ما ته خلک وایي چې حاجي صاحب ته ځې وایي مې او وایي زمونږ دا پلار باندې جنازه وکړه نو بیا لاړ شه ما ورته وایي چې ولې پلار مړ شو څه وایي نه مړ نه دی نو چې مړ نه دی نو په جمدي را باندې جنازه کې وایي نه بس سخت دی ځان کدنې دی خو که ته لاړې مري نو که ته بیا ستا نه پس دی مړ شو نو جنازه به پې څوک کوي ایډوانس کې پې جنازه وکړه پیش کي دا خلک دا بعضې خلک تبلیغ والا پسې لګیا دا مه کوئ ښه دقې خلکو ته تبلیغ والا ور ورسېدل او منځونه یې ورته وښول دقې خلکو ته تبلیغ والا ور ورسېدل او جوماتونه یې وله د ګیاګانو نه پاک کړل دغې خلکو نه تبلیغ والا خلک راوویستلو خدای پاک یې عالمان او تبلیغیان او نیکان خدای پاک پیدا کړل دقسې دا سړی وایي چې زه روان وم نو هغې وایي چې مونږ کې خو د جنازې څوک نشته چې جنازه وکړي ما ډېره ښه وایي زه مخکې شوم او جنازه مې وکړه دا مړي وی راته یې وایي چېرې یو کار وکړه بل دې مونږ قبر ته دننه کوو نو څه عمل شته وی مې چې یو کړه دا به سپارې وی چې مونږ له خو د سپارلو چل نه راځي دا راله وسپاره ډېره ښه ده وی چې مړې مردن نه که په لحد کې م کېښوده او ما وسپاره او تبې م ورپسې ولګولې او قبر جوړ شو زه ترې رخصت شوم لاړم چې هغه ګورنر صاحب له ورسېدمه کاغذ مې وکړ جیب کې مې کاغذ نشته یا خدای بادشاه چې ما له کوم چټ را کړی دی نو دا اوس بادشاه ته دوباره خو نه شم تی چې ما له دویم چټ را بادشاه له غوسه کېږي او گورنر صاحب ته که ما ډېره مو وایي قاضي صاحب ته چې بادشاه چټ را کړو چټ وخایم دا سوچ ابانه کم ځای روک شو سوچ کې پرېوتم 5 شپږ ورځې پکې تېرې دي پیاده مزلې او هلکه دا چې هغه مړې ما سپاره او زه ټیټ شوی وم د جیب نه مې دا کاغذ هلته پروت دی واپس رالم هغه کلي ته ما ویې وروڼو خفه کېږئ ما خو دا ستاسو دا رور چې ما ښخو سپاره مې نو زما یو قیمتي کاغذ له حد ته پروت دی مهرباني وکړئ دا ما سره دوباره وسپړئ بده خبره ده خو څوک هم زما ضرورت دی هغې وی نه تا خو مونږ سره ښه وکړه زمونږ په مړي دې جنازه وکړه زمونږ مړی دی وسپاره خیر دی مونږ به قبر وسپړو ته پکې خپل کاغذ وګور وایي چې قبر هم واپس کولاو که او وسپړ ده او تبې مې لرې کړه زما کاغذ پکې پروت مې راوچت که خو د دې قبر نه د مشک او د عنبرو په شان خوشبویې را روانې وي او مړی داسې پروت و 5 شپږ ورځې پس هم لکه په لومبی ورځ چې مړی کېدی سنګ تازه پروت دی اوهو دا خوار څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده معلومیږي لوی بزرګ دی هر څوک چې دی او ټولو خلقو خوشبویي د مشکو د عنبرو هغه محسوس کو ویې لیدله وی خیر قبر هم بند که ما وی چې دا سړی څوک و د څه کار کو هر سړی په دې سوچ کې چې د څه کار کو چې هغه زه وکړم چې دا خوشحالي ما ته هم میلو شي وی یاره دا خو څه داسې نیک سړی نو نه دا څوک پیر و نه یا پیر نو دغه جومات ته به ته قرآن شریف هم نه ورته یا خدایه د څه عمل یاره وی دغه د یو 2 کسان د هغوی سره تعلق و د هغوی نه پلار بچو نه تپوس وکړه یاره زمونږ پلار خو دا ده چې مونځ ګزاره و مونځ به یې کاو جومات ته به ته نور خو مونږ ته د څه عمل نه دی معلوم
وی خیر هغه چې کومې دوه دوستان و هغې نه مې تپوس وکړو چې د ده څه عمل و یاره وی بس مونږ سره به جومات ته راته و جومات نه به ته داسې د څه خاص عمل خو مونږ نه لیدلی ما وی نه ده به یو عمل کړي وی یو عمل یې کړی دی بس وی زمونږ په دې جومات کې دلته څو چاله قرآن شریف وی نه ورځي ما خو تاسو ته وی جنازه نه ورتله نو جومات کې یو قرآن شریف پروت دی یو خان و هغه په دې جوماتونو قرآن شریفونه ویشل نو یو یې زمونږ جومات ته رالیږلی په تاخ کې پروت دی نو وی دې سړي چې به کله مونځ وکړ وی قرآن شریف به یې راواغېسته هغه به یې کوله وکړه دوړه به یې ترې وڅنډله نو قرآن شریف خو نه ورته نو ګوته به یې پرې ګرځوله وی به بسم الله الرحمن الرحیم ګوته به یې نور پرېږده نه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به وی دا حق کتاب دی رښتونی کتاب دی بسم الله الرحمن الرحیم دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی بیا به بسم الله الرحمن الرحیم دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی دقسې به یې پاڼه اړوله او په هره کرښه به یې ګوته راښکه او دقه بسم الله به وي او دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی نور یې عمل نو ماشاءالله صرف قرآن ته حق کتاب ویل او قرآن ته رښتونی کتاب ویل او قرآن ته نظر کول په قبر کې د مشک و عنبر و خوشبویي درته پیدا کوي نو چې ته د قرآن تلاوت وکړې او ته یې اولولې او ته یې یاد کړې او ته یې حفظ وکړې او ته پې عمل وکړې نو چې په قبر کې به راته کمې خوشحالۍ محسوسېږي دونه برکتي کتاب قرآن شریف او د مارونو مثال به یې درکړم دوه صحابه په لاره تېرېدل یو ځای کې خیمه ولګوله هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی هلته زوړ چې د پخوانۍ قبر وخوروان شوی د قبر نه آواز واورېد د تبارک الذي د لاندې نه چې کوم سړی لاندې قخ دی هغه لګیا دی او تبارک الذي وایي د قبر نه یې واورېد دی لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الوی وی د الله رسوله مونږ ته خو هېڅ پته نه وه خیمه وواله او د قبر د لاندې نه تبارک الذي آواز م واورېد هي المانعة هي المنجیه دا تبارک الذي هغه صورت دی چې خلکو له د الله د عذاب نه نجات ورکوي او په خلکو عذاب بندوي ګوره د قبر چې څوک تبارک الذي وایي دا صورت حدیث کې بل ځای کې راځي چې دا سړی په قبر کې کېښودلی شي دا تبارک الذي به د مرغۍ په شکل کې راشي او په دې سړي به خپلې وزرې خورې کړي دې لپاره به پرې خورئ چې دې انسان له څوک عذاب ورنه کړي دا د تبارک الذي برکت زمارونو قرآن شریف ډېر برکتي کتاب د الله د ذات خبرې دي او د حضور پاک معجزه ده نو چې د خدای د ذات خبرې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر عظیمه معجزه نو چې په هغې کې خیر او برکت نه نو په څه کې به خیر او برکت یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک دا خوښوي چې منډۍ ته لاړ شي د څاروو میلې ته او یو اوښه راولي بې پیسو فري ولا څوک ورکړي خیراتي سربغ اوښه ښه لنګه بلار به اوښه او ښه سربه اوښه او ښه قیمتي اوښه ولا څوک ورکړي او د چا نه یې پټه نه کړي ګناه پرې ونه ګټي دغسې بې پیسو یې راولي څوک خوښوي صحابه وی د الله رسوله کلنا نحب دا خو هر یو سړی خوښوي چې د سهار لاړ شم منډۍ ته هغه زمانه کې اوښه داسې وه لکه چې اوس موټري او څوک چاله اوښه ورکړي چې ها دا خیراتي واله فری واله او قق سربه او قیمتي پی واله هر سړی خوښوي رسول الله مبارک وفرمایل چې سهار وختي چا د قرآن شریف په یو آیت ووی د خدای په نزد د یوې اوښې نه زیات دی چې دوه اووی د دوو اوښو نه زیات دی چې درې اووی د درې اوښو نه زیات دی دغسې ورپسې ځه یو آیات کې دی وی دومره به خوشحاله شي د قیامت په میدان کې او په قبر کې لکه په دنیا کې چې څوک خیراتي اوښه درکړي څونه خوشحالېږي درې آیتونه دی وی په قبر کې او په آخرت کې به دومره خوشحاله لکه چې دنیا کې درې اوښې راله مفته کې څوک درکړي او ته خوشحاله یو آیت دی وی دومره به الله ثواب درکړي لکه چې اوښه دی لاله کړه او ثواب دی او ټولې غوښې د خدای په نوم وویشل چې دوه آیته دی وی دومره اجر به خدای درکړي لکه دوه اوښان چې دی لال کړل دوه اوښې او د هغې ثواب دی وګټه او غوښې دې غونډې خیرات کړې
څونه برکتي دی قرآن شریف. لیکن زمونږ خلکو قرآن ته شا کړی دی. پخوا به ښه خلکو به سهار وختي د قرآن شریف تلاوت کوو، مازدیګر به بیا تلاوت کوو. موږ هم په دې جومات کې دلته کوټه و، دغه ځای برنډه وه، باباجي سره مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه سره به هم سبق وی. دلته به دا خلک ناست وو، سهار مانځه پسې هغه چې به مونځ وکړو هغه به د عادت و قبلې ته به یې مخ کړې، تر اشراقه پورې به هغه په هغه ځای ناست و، او چې اشراق مونځ به یې وکړو ته به مونږ به ورسره اکثر د اشراقه پورې ناست و، سبق به هم ته وي. دا د محلي خلک به دقه ځای ناست و. په خدای کې څومره لوی عالم و، زه کله کله حیران شوم، څومره لوی عالم و، څومره لوی مفتي و. ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي و، هغه به ګویا لفظ وي، وایي ګویا کې مولوي شهزاده صاحب د فقه په مسلو کې د دې زمانې لوی سړی دی. لیکن خدای ګواه دی، د ماشومان به راتلل الف زبر او با زبر با به یې ورته ښول. دی نه وی چې دا خو د قاعدې سبق دی ما نه مه وایه بل چا نه وایه، الف زبر آ ب زبر با دا به یې ښول. دې ماشومانو ته به یې په ناظرم قرآن شریف ښاو، دې وړو ته، او مونږ ته به هم سبق ښاو. دا دی به په دې جومات کې ناست و، د مازدیګر نه پس به دا ټول طالبان را روان وو، چا به یو کتاب وي، چا به بل، اړو پغړې نه ساتله. نور الانوار او اصول شاچي او چا حسامي چې په دې مدرسو کې به کوم کتابونه نشو ویلې کېدې، خلک به راتلل هغه کتابونه به د هغه نه وي، دا به نه وي چې یاره نور الانوار خو هغه طالب وي نو ته هغه سره ځان ملګری که که نه. یو نور الانوار ما به یو ځای ته شروع کړو، بل به دې بل ځای شروع کړو، بل به دې بل ځای شروع کړو. د دین دا خدمت یې ټول عمر کړی. یقین په خدای وکړه، ما ته خو هغه وخت یاد نه لري، خو ما اورېدلي دي د خپل والد صاحب نه او د مشرانو نه چې دی مخامخ د بادرخیلو جومات کې، په دغه جومات کې چې سار به مونځ کو شوې ته به یې ډډه والې وه، نو د سار د مانځه پورې به یې 3-4 کتابونه درس کړي وو. داسې شوق و، د مانځه پورې به یې طالبانو ته سبقونه ویلي وو. یاره وایي دا یو عادت و چې د سار د مانځه نه پس تر اشراقه پورې به په خپل ځای ناست و، که چا به له مصلي له کتاب راوړه ښه به یعنې خپلې تسبیح به یې اړولې. اشراق نه پس به بیا شروع شو تر غرمې پورې، ماسپښین به یې لږ خوب کو، او د هغې نه پس تر ماسخوتنه پورې په دې جومات کې ناست و، درسونه به یې کول، قرآن به یې خلکو ته خو بلا شاګردانې دي اوس هم د قرآن شریف. نو پخوا به خلک په قرآن شریفونه راواغېستل، ډډه به یې وواله، سبق به یې وي. مازدیګر نه پس به بیا قرآن شریف راواغېست، ډډه به یې وواله، سبق به یې وي. اوس څه شی دی؟ اوس موبایل دی صاحب، هر چا سره موبایل، چا سره غټې موبایلې دي، او بشیر جان سره خو غټ نشته، خو وړې ورسره خدای چې 3 دي که 4 دي، څو دي؟ 3 دي که نه؟ د خدای نیک بخته وي 3 دي، نو مې ښځې خو 4 جایز دي، نو یو پکې بل هم پیدا که که نه؟ 3 موبایلې دي ورسره ده سره. هلکه ته په 3 موبایلو څه کې؟ 3 موبایلې ورسره دي. نه دی خو وایي بې پیسو نه پلار ته هم نه ویم، هغه دی مخامخ ناست دی، خو سوچه خبره کوي، دی خو مې په دې وخت چې پاکه خبره کوي، هغه صفا خبره کوي. ما ورته هلکه ناته وایي بې پیسو تا ته هم نه ویم، نو مې د خدای نیکبخته نعت وایي چې پلار می که نه او پیسه پکې نه چې یو نعت پته ونه ویم. که خو دا دشته نو تاسو وله وروره معذور سړی دی، غریب سړی دی، نو څه خو وله ورکوی که نه، داسې خو هم نه په کار که نه. بشیر جان ښه سړی دی. زما په سخت وخت دی پته راته لګي د رسول الله مبارک په دې نعتونو مې خوا خدای پاک وله ښکلی اواز ورکړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غشته اواز باندې صفتونه کوي. او نور دا شی خو پکې شته دی، ښځې پسې ړوند دی، دا په 2 سترګو ړوند چې دی دا ښځې پسې ړوند شوی دی، پوه شوې؟ او دغه خو دا عادت دی له پخوا نه چې دی په منبر کینی او نعتونه شروع کړي او څوک له څه شی نه ورکوي. وروره زه غوسه هلکه بچي جانه ما ته غوسه نه شي، نو دی د هغه ځای نه اواز وکړي مقبره کې لګیا یم، مقبره کې لګیا یم، او کله وایي سودم تشین دی نو، او کله وایي مقبره کې لګیا یم، او کله وایي جامدي نو یا درک ده کې نه لګي، او داسې پېژني. یقین په خدای وکړه دا بل وتریم سوات ته، نو سوات کې راته چې وایي بشیر جان راغی تېره جمعه دی نو وایي دلته یې نعتخواني کوله، نو خلکو له جیب کې پیسې اچولې. هلکه بچې جانه مونږ ته کار نه شي کولی، او نه غوسناک هم دی که نه، په سړي ور ټوپ کوي، غم پکې دام دی. نو چې ما ته خلکو جیب کې پیسې اچولې، جیب کې لاس وایي ما ته چې دا ټول ماشومان دي، 10 ګون را روان دي، یعنې په ګوتو ورته پته ولګېده.
دا خو ټول ماشومان دي لسګون ټول روان دي بهر کیف نعت په پیسو دی نه وی زه ورته وایم په پیسو د الله د رضا دپاره د پیغمبر صفت کوه تقریر هم په پیسو کول نه دي پکار چې یو سړی تقریر کوي یو دی په هغې د خلکو نه پیسې اخلي دا هم ښه خبره نه ده د الله د رضا دپاره نعت هم ویل پکار دی د الله د رضا دپاره بیان او تقریر هم پکار دی لیکن خلکو له هم پکار دی که نه بشیر جان خو معذوره دی که نه د بوریزو یې څه خو بویه که نه نو فاید احمد وایي چې دله نو خلک نو چې خلک نو د یاس خیراتي نعتونه نه وي په قلار کې نه اوس به راته وروسته یو نعت ووایي که خیر انشاءالله یو را سره ډرایوري او یو موټري نه هغه موټر او ډرایور دونه شی نه راکاږي لکه څومره چې ته راکاږي دا ټول تا ته نه رسي زه خیر یو نعت به راته وروسته ووایي انشاءالله العظیم او دې وخت کې خلک ډېر دی لکه بشیر جانه کار به دې کېږي که خیري ښه نن موټر نشته تا راوستې نه لکه ته پکې ذمت دغه ځان دې هم پکې شریک کړم بهر کیف زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا موبایل دا خو پکې خوشطبي وکړله زما دا خوشطبي پورې دغه مه کوې داسې خولې نه مې ووتې چې نن سبا خلکو ټولو موبایلو په جیبونو په لاسونو کې اغېښتې دي او د قرآن نه خلک ایستې دي الحمدلله په دې وخت کې زمونږ د علماو نه خدای پاک کار اخلي زه خو قسم په خدای ډېر خوشحاله یم زمونږ په کلي کې خو د خدای فضل دی ډېرې مدرسې دي د الله فضل دی او په هر جماعت کې د قرآن شریف مدرسه را الحمدلله او دلته کې خو زمونږ دا مدرسه را اوس قاري صاحب دې پکې هغه کوي او اکال له انشاءالله که ماشومان زیات شو 2 قاریان به یې که خیر او چې نور هم زیات شو 3 به یې که خیر انشاءالله العزیز تاسو ته هم ویم چې خپل بچي راولېږئ دلته کې ما تپوس وکړه کال له به که خیري پکې د حفظ هم ډېر کسان به یې انشاءالله العزیز ځکه د چا 12 سپارې د چا زیاتې یادې کړي دي الحمدلله نو زما وروڼو ټول چې څومره یې چې د الله سره مینه الله سره نو د الله د قرآن سره به مو مینه کوي انشاءالله العزیز چې د چا د پیغمبر سره مینه نو چې کم قرآن زمونږ په ښکلي مبارک پیغمبر نازل دی هغه سره به خامخا مینه کوي نو قرآن شریف تلاوت به ټول کوئ وعده به را سره کوئ که خیر انشاءالله العزیز ټول کوئ او که چا له په ناظره نه ورځي نو قل هو الله احد صورت خو ټولو ته یاد دی که نه دا وایه که رسول الله مبارک فرمایي چې 3 ځله چا ولسته الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکړي او چې 10 ځله چا ولسته جنت کې به له خدای محل ورکړي دا وایه ښه او یو بچې یو نوسې دا به انشاءالله قرآن ته او علم ته ورکوي که خیر انشاءالله یو بچې وقف کې د خدای قرآن ته او علم ته او دا سوچ او فکر مه کوئ چې ډوډۍ به وله څوک ورکوي زما د په خدای قسمې ډوډۍ د خدای په لاس کې ده چې کافر له مشرک له هندو له سیک له او د دنیا د کافرانو له خدای خپلو دشمنانو له روزي ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست هغه له به روزي نه ورکوي دا څو خبرې مې نن د قرآن شریف د دې ختمونو په سلسله کې ستاسو مخکې عرض کړی او انشاءالله د مانځه نه پس به تاسو ټول ناست یې ځای به نه که خیري دا ماشومان دي دې ته به دستاربندي کوو او ستاسو په مخ کې او د دستاربندۍ نه پس یا د دستاربندۍ نه مخکې به بشیر جان خالص د خدای د رضا دپاره یو نعت ووایي او ته د خدای د رضا دپاره ووایي او خلک به د خدای د رضا دپاره څه درکړي که نه مړه نو دی به د خالص د خدای د رضا دپاره یو نعت ووایي که خیر انشاءالله العزیز او د ماشومانو ته دستاربندي به وکړو او د قرآن شریف د ختم دعا خدای قبلی مختصر به ښه مانځه نه پس زیات نه زیات یو 10 منټه به پې ولګي زیات نه نو بیا به انشاءالله العزیز د ماشومانو دستاربندي به وشي او دعا به وکړو او په جمع به تاسو رخصت شي انشاءالله العزیز بس الله دعا وکړي خدای پاکه په موږ خپل فضل و کرم وکړي د را باندې رحم وکړي الله زموږ دا مدرسه چې دلته روانه ده د قرآن شریف الله ته کامیاب کړي کم قاری صاحب چې د قرآن شریف خدمت کې قاری صاحب څه نوم دی لکه سوراب صاحب قاری سوراب صاحب ډېر ښه خدمت کوي الله دې وله په ژوند کې په عمر کې برکت پیدا کړي او کوم ماشومانو چې قرآن شریفونه ختم کړل الله دې د دې مور پلار د دې په خوشحاله کړي او زموږ د جومات سره مدرسې سره چې چا څه قسم امداد کړی دی الله د هغې اجر په دواړه جهان ورکړي خدای چې څوک بیماران دي روغ صحتونه او شفا ورکړي که څوک قرضداران الله قرضونه اخلاص کړي زموږ یو ملګری دی او د هغې یو رشته دار وفات شوی دی
دعا وتو کې چې الله تعالی مغفر په پیښور کې دی ضیاءالدین صاحب دی رشتہ دار دی چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثان له خدای صبر ورکړي، چې چا په رشته کې مړ شوی دی خدای دې وبخي، او چې څوک هم بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي، او موږ الله د دواړو جهانو د فتنو او د آفتونو نه امن او امان کې استاد بشیر جان سم دا دوه څلور خبرې وکړې دته هم دعا کوي چې خدای پاک ولا روغ صحت ورکړي، الله عافیت ورکړي او الله خوشحاله کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. د اجي قاضي صاحب قاضي اسلام صاحب زمونږ دوست هغه ته هم دعا کوي څوک بیمار دي چې الله ولا روغ صحت ورکړي، الله ولا شفا ورکړي برحمتک. دا زما ترور دی بیماره د عمره کې ورته هارت اٹیک شوی دی، او دا بالکل یو زنانه ده او هغې ته عمره کې هارت اٹیک شوی دی، او په مکه شریفه کې د 15 ورځو شي غریب هلته بېهوشه ده. دعا کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي او په خیر یې خدای واپس راورسولي. د دې کور کې څه مسایل مشکلات دي الله دې په خیر بدلي کړي. نورالدین خان او دعا ورته وکړئ چې الله ولا خیر او برکت او عافیت ورکړي. نورالدین خان خو زموږ ډېر ښه ملګری دی، او د هغوی دا خویندې دي دې ته هم دعا کوي چې الله ولا روغ صحتونه او عافیتونه ورکړي. زموږ د جومات ته او د مدرسې ته ځای بخلی دی، خدای پاک دې ولا دې اجرونه ورکړي په دواړه جهانه، والله دې خوشحاله کړي.